سوالات سلسله شروع کوم. مفتی سے محترم، اولین سوال چې د اعتکاف مبارکي، آیا د شل ورځو اعتکاف شته دی که نه؟ نحمده ونصلي على رسول الكريم. یو سنت مؤکده علی الکفائی اعتکاف دی، نو هغه صرف 10 ورځې دی او هغه د رمضان صرف اخرنۍ 10 ورځې. باقی نبی علیہ السلام ابتدا کې داسې کړي 10 ورځې اعتکاف یې کړی دی، 6 ورځې اعتکاف هم نبی علیہ السلام کړی دی او په هغې کې دا د لیلة القدر شپه لټوله. بیا الله رب العزت نبی پاک ته ویل چې دا په آخري عشره کې ګوره. نو بیا نبی علیہ السلام نورو عشرو کې اعتکاف نه دی کړی، هغه پورې صرف په آخري عشره کې اعتکاف کړی. اعتکاف باره کې یو ملګری سوال کړی دی، کچری یو انسان چې دی په پته ورته نه او د مسجد نه وځي د اعتکاف په دوران کې، نو آیا د اعتکاف مات شو که نه؟ کوم انسان چې په یرم د اعتکاف په موقع باندې د جمعات نه بار شو، نو د اعتکاف مات شو. په دغه صورت کې به دا انسان بیا د اعتکاف قضا راوړي. بل ملګری سوال کړی دی، یو مسجد کې یو انسان اعتکاف ته ناست دی او هلته کې د جمعې مونځ نه کېږي، نو آیا د جمعې مونځ لذي دله څه کول پکار دي؟ آیا تلی شي که نه شي؟ کوم جمعات چې داسې دی چې هلته د جمعې مونځ نشي کېدلی، نو دغه معتکف په حالت د اعتکاف کې بل جمعات ته د جمع د مانځه دپاره د جمعې مانځه دپاره تللی شي. بهتره طریقه دا ده چې سنت دلته وکړي او داسې موقع باندې لاړ شي چې هلته بس جمع ته ورسېږي، او هلته چې جمع وکړه نو واپس را روان شي، نور باقي سنت دې دلته کوي. بل ملګری سوال کړی دی، په اعتکاف کې دنیاوي خبرې کول، اعتکاف کې دنیاوي خبرې کول دا مناسب نه دي. اعتکاف سماعتیږي نه، ثواب کې کمی راځي، ځکه ته د دنیاوي خبرو دپاره دلته نه راغلی. دلته دینی خبرې کولی شي، تعلیم کولی شي، درس کولی شي، سکه سکانه کولی شي، دینی خبرې زده کولی شي. د دنیاوي خبرو نه به پرهیز کوي، د ضرورت خبرې او بېله خبره را کولی شي. یو زنانه د جی اعتکاف ته ناسته ده او د دې اعتکاف په دوران کې بیماری راغله، نو څنګه چل وکړي؟ کومه زنانه چې په اعتکاف کې ناسته ده، په حالت د اعتکاف کې زنانه ته خپله ماهواري بیماری راغله، نو د دې اعتکاف ختم شو. دا وایي د اعتکاف د ځای نه وځي او اعتکاف به بیا چې کله پاکه شوه نو یو ورځ به سره د روژې نه قضا راوړي. حاجي بل ملګري سوال کړی دی جی چې یو مسجد دی په هغې کې لکه د اعتکاف ته ناست دی خو جمع به کې نه کېږي، د بل مسجد کې جمع کېږي، هغې له ورشي عامه جمع، نو آیا دې کې اعتکاف دوران کې تلی شي؟ صرف د عامې جمع دپاره بل جماعت ته نشي تللی. جماعتي د دې دپاره چې دې کې به جمع کېږي، دا بله څنګه جماعتي چې جماعت دی او جمع پکې نه کېږي، جماعت کې به جمع خامخا کېږي. معتکف چې کوم ملګری اعتکاف ته ناسي د جنازې مونځ له تلی شي؟ کم معتکف چې په حالت د اعتکاف کې دی او بار جنازې، نو د جنازې دپاره دا بار ته نشي وتلی. کو چېرته د جنازې دپاره د اعتکاف د ځای نه ووتلو نو د اعتکاف به ماتېږي له دې سره. که چېرته دا بار ته وتې د قضای حاجت دپاره او په لاره کې را روان و جنازه ولاړه و هغې کې شرکت وکړو بیا ډارېږ رالی، نو دې سره اعتکاف کې فرق نه راځي. بل ملګري سوال کړی دی جی، په اعتکاف کې انسان د جنابت نه علاوه هسې لامبل دا جایز دي که نه؟ او دا ضروری سوال دی. معتکف به په حالت د اعتکاف کې صرف د هغه غسلو دپاره چې په ده لازم دي، د جنابت غسل، نو د هغې دپاره دا بار ته وتلی شي. عام ګرمي شوې ده او وایي چېرې زما ګرمي شوې ده زه بار غسل کوم، نو د ګرمۍ د غسلو دپاره بار ته نشي وتلی. کو چېرته د دغه غسلو دپاره ووتلو یا د صفایي د غسلو دپاره ووتلو نو اعتکاف به مات دي. د ګرمۍ دپاره چې یاره ګرمي مې شوې ده یا وجود مې خیرن شوی، د دې دپاره معتکف د خپل اعتکاف د ځای نه ووتلو نو اعتکاف به مات دي. بل ملګري سوال کړی دی، اعتکاف ته څومره عمر شرط دی چې دا عمر والا به اعتکاف ته کېږي؟ اعتکاف د پکار دا دی چې بالغ انسان وکړي، ځکه هغه مکلف، نابالغه خو غیر مکلف. خو دومره خبره ده کو
کو نابالغ دی زیرک دی او خیر دی اعتکاف یې وکړو نو کېږي یا ثواب دی د مور پلاري. بل ملګری چې دې سوال کړی دی جی په اعتکاف ته یو ملګری ناست دی او هغه د عامو خلکو سره بهر نه خلک راشي هغوی سره خبرې اترې کوي دې سره اعتکاف کې څه خرابوالی راځي؟ اعتکاف حالت کې به د عامو خلکو سره خبرې نه کوي. عام خلک به دننه نه پرېږدي چې هغوی سره ګپ شپ ولګوي بلکې دینی خبرې به کوي. کو عام خلک راځي نو هغوی ته دعوت ورکولی شي هغوی ته دینی خبرې کولی شي. د دنیا بار خبرې بدل ته جماعت کې نه کوي. د اعتکاف په حالت کې یو سړی جی سګرټ څکي یا نسوار شو وغیرہ وغیرہ دې سره اعتکاف کې خرابوالی راځي که نه؟ کوم انسان چې اعتکاف ته ناست دی نو جماعت کې خو دننه سګرټ نشي څکلی او د سګرټو دپاره بار ته هم نشي وتلی. که یو انسان خامخا عادي دی او خامخا سګرټي دی او بغیر د دې نه ګزاره نه کېږي نو هغه چې بار ته اوداسه ته وځي نو د اوداسه په ضمن کې به ورسره دغه خپله نشه پوره کړي. یا چېرته قضای حاجت ته ځي نو دا خلک نسوار هم په دغه وخت کې اچوي. نسوار دې هم په دغه وخت کې واچي او دلته دې سګرټ هم څکي او خپل بل مصروفیات دې خپل جاري ساتي. داسې صرف د سګرټ دپاره یا صرف د نسوارو دپاره نشي وتلی.